فضائل صدقات کې یو واقعه ده دا اوس تاسو مخه ته راوړم چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو واقعه ده چې هغه وایي داسې مخامخ داسې ناستو او مخامخ ته صحابه کرام ناستو او صحابه کرام ته ووایي که نه چې یاره خو زه چېرې کوږ شم یعنې د دین اعراض وکړم یعنې د دین نه لر شم تاسو به ما سره ویوي تاسو به ما سره څه سلوک کوئ نو حضرت مخامخ چې یو صحابي را پاڅېدو توره یې روغ کړ نیزې نه او ته وایي چې د الله په ذات مې دې قسم وي چې چا په تا چې په چا باندې ایمان وکړی نو چېرې تاسو چېرې کوږ شئ د دین اعراض مه کړو او دین نه چې کوم دی واورېدئ نو قسم مې د الله په ذات وي چې ستاسو د اثر به چې کوم دی په توره باندې زه پټ کړم نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم دی ډېر خوشحال شو او ویې چې زموږ د نبي علیه السلام په امت کې اوس هم داسې خلک موجود دي چې یو سړی د دین نه اوړي او د دې اعراض چې د دین نه هټ کې اخوا کېږي د دین اعراض کوي نو د دې سیده کېدو والا خلک شته شاباس یې ورته ورکړو نو د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو دا مه وایئ چې موږ هر څه عالمانو ته پرېږدو بلکې یو عالم چې یو بیان وکړي یا داسې څه خبرې وکړي نو د هغه نه دلیل غواړي هغه ته چې دا په کوم کتاب کې لیکلي دي ما ته دلیل راکړئ نو ځکه چې کوم دی تاسو ته د واقعي نه دا ثابته شوه چې هر څه په عالمان مه پرېږدي بلکې د هغه نه تپوس د هغه نه غواړئ تپوس کوئ چېرې تاسو دا یو واقعه بیان کړه دا مو څه نه بیان کړه دا چې کوم دی زموږ طرف زموږ خلکو دپاره یو مثال دی یو سړی چې کار کوي د هغه نه به تپوس کوي کو خم کوي کو بدم کوي هغه نه به تپوس کوي دا تا څنګه دا خبره وکړه کوم دلیل سره تا خبره وکړه نو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم دی څومره عظیم هستي وه او د هغه په مخ کې صحابي داسې جواب ورته ورکړو نو چې تاسې کم یو عالم هم داسې خبرو کې نو هغه نه دلیل غواړئ هغه ته وایي چې یاره تاسو په دې خبره دا وکړه دا مو څنګه وکړه